السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. په کوټه کې نن سم قیامت تیر شو. ډاکټر ناصر سره د درې بچو چا ظالمانو په خپل ګاډي کې ډیر بې دردۍ سره قتل کړل. ناصر خان چې دا ډیر زیات غټ ډاکټر وو، سرجن وو، په څه وجه باندې قتل کړلو او بچي ولا ولې دومره بې دردۍ سره قتل کړل، چا سره څه زیاتیاتو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. د تپوس هیڅ څوک نشته دی. د پښتنو نه د سر تاجونه روان دي. مکمل ورسره ظلم، زیاتی او بربریت کیږي. غټ کسان ته رو ترو روان دي او زمونږ پښتانه دومره په غفلت خو باندې ودی دي چې څه انتها نه لري. عزتمندو په کوټه کې داسې کار وشلو چې ډاکټر ناصر خان دا ارتوپیډک ډیر غټ مشهور ډاکټر وو. ډیر زیات مریضان ولا راتلل. ډیر ښه او نیک انسان وو. د خپلو بچو سره په ګاډي کې چرته روان وو چې د کلي نه څنګه لږ بخر شول. چا ظالمانو قاتلانو په نښه کړي وو. د شپې څه 11 نیمې بجې وي. روډ یې ورته بند کړی وو. په روډ یې ورته ګټې ږدلې وي. دوی څنګه د ګاډي نه راکوز شول، دا ګټې سړک نه لرې کولې. دې کې پې فایرنګ شولو. دا هم په ډزو باندې ولګېدل او درې واړه بچي هم شهیدان شول. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. درې واړه بچي واړه، یو پکې د 8 کالو، بل پکې د 14 کالو او بل پکې د 18 کالو. عزتمندو پښتنو را پاسې ترسو با دردیږي، ترسو با زپلې کېږي. بس د دې ظالمانو خلاف یو موټی شي خپک لکه ورته ودرېږي. د خپل د حق تپوس کړي، د دې ظالمانو خلاف आवाज اوچت کړي، احتجاجونه وکړي. روزانه موږ نه د کار سرونه ځي. بس ډیر ودردېدلو، ډیر بې کوره شولو، ډیر یتیمانان شولو. زموږ د حکومت نه ډیره په کلکه دا غوښتنه ده چې دا قاتلان ظالمان دي زر تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا ورکړی شي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي.